نن یو داسې مسله جوړه ده زما دې قسمي ګورې که په دې کې لږه هم خرابه وشوه زما دې قسمي زه خپل ورور نه بخم زه خپل پلار نه بخم او زه نه خپل د کلي سړی بخم دا ډز به نه پورته کړو دا خبره وړه ما دی زه ویم دا سواد پیسفول سواد موږ غواړو دا کومه خبره چې ده کښېنئ موږ سره خبره وکړئ که موږ پړه کوي موټروی نه رنوی پکې جوړ کړه خو که موږ وایو چې دا خبره جایزه ده دا خبره ټیک ده نه دا کمیشنر اوس چې هم دلتې ناست دی د ده په مخ کې اوس هم د دې هغه هر څه شته د دې سره چې چا سره د معاهده کړې وه موږ په هغې باندې اګري یو موټروی جوړوئ هر څه چې جوړوئ خو که تاسو وایئ چې دا سواد په دې څه قبضه کړو او د هغې دا یو پلانینګ دی چې یاره دا خلک موږ دومره غریب کړو چې دا خلک د دې ځای نه وځي یوه خبره دا خلک موږ دومره غریب کړو چې د دې ځای دا روزګار دا هر څه ختم شي او چې بیا موږ څه وړو نه زموږ ټول روزګار چې دی که نه او په 3 پیلورو دی تقریبا زموږ سمندرپوري پاکستانیان دي په انګلینډ کې دي تاسو ته دا علم شته 8 ګنټې خو به دې ډیوټي کوي 1214 ګنټې ډیوټي کوي دلته یې ځمکې اخیستې او یا د خپلې ځمکې بچ کړي هغې خلکو ته څه جواب کوئ هغه پیسې دې سواد ته هم راځي دوکانداري خوري زه یې خورم بلې خوري او هغه پیسې هغه بچي هم خوري بلې غاړې ته زموږ دویم دغه چې دی زموږ د تالان دي د دې زرخیزي ده دا مونږ خورو زرخیزي تا ختمه کړه د هغه خلکو زړونه دې مات کړو درېیمه خبره زموږ سره چې کوم خبره دی هغه سیاحت دی په دې خبره زه ټیک خبره کوم چې د دې موجوده موټروی نه منګوره سفر شوه د دې موټروی نه بریکوټ سفر شو د دې بریکوټ د دې مټي دا کم پروګرامونه چې دوی کړي دي دا دې هم سفر شو وزیر اعلی صاحب چارباغ خوځخیله په دې کې مې یو سړي بوتل د اوبو به چې اخیستې هم مې 10 روپۍ ګټلې تاسو لاهور ته ځئ تاسو ته په دې لارې کوزېږئ سوال نه پیدا کېږي لاهور ته ځئ د لاهور نه واپس سواد ته راځئ دغه شی به دی نو موږ وایو چې د الله د رضا دپاره په دې سواد کې هغه ځای ته دا شی مه بیایئ چې که په دې کې معمولي هم نقصان وشو زما دې قسم وي دا به ګورې هغه دهشتګردي نه ده تاسو چې کړې وه خو تاسو کړې وه خو که دا تاسو په موږ وکړه نو دا ګورئ هغه خلک دی دا اوده دي اوده منظرې اوده دی راپاسي نه او که دا منظرې راپاسي قسم په خدای چې موږ تاسو ته موږ ته پته راشي چې تاسو څومره په اوبو کې نه یې څه طریقه شته نه یې ګوره د افسران دي که نه د ورځې 3 میټینګه کوي خو دا ټول ستاسو مخلوق ستاسو خلاف میټینګ دی چې ځمکه به څنګه الو د سیف بارن آرډر کړی دا چل به څنګه کوو د قوم دپاره یو فیصله نه کېږي او نه شوې ده زموږ دومره عمر شو موږ هم په سیاست کې لګیا یو خو زما افسر چې څومره دلته دی دا مجسټریټي نظام دی مجسټریټي نظام دی څه دا په یوروپ کې چې دې تقلید کوي دلته هلته یې نشته او دلته شته خو دا د هغه انګریزانو هغه سیستم دی چې دلته چلیږي په تا او په ما باندې راپاسه سواري دي او ما ورته یې په چینل کې رابند کړي وو تا ته وایي زه تا له به اخبار ولې دغه اخبار والے دي ګورئ نن ته دې آزاد کړي چې دې څه نشي لیکلی خو چې ته یې لیکې نو وزیر اعلی خو بیا دغه نه ورکوي که نه داسې په خلکو نور ټلیفونونه کوي د خلکو نور دغه کوي او دلته خو زموږ باندې خو یو وزیر اعلی په پېښور کې ناست دی او بل وزیر اعلی دلته ناست دی اوس ځان په دې خبره پوه کوي په سوال کې 7 تاثیره دي که څه خبره دروغ کوم ما له دلته جواب راکوي که نه ما دې یو سړی پړ کړي د 7 تاثیرو چې څومره ګرداور دی پټواري دی بیا پای پسې ایسی دی او پای پسې کمشنر دی وایه د خدای په نیز وایه چې څومره انتقالونه کېږي په دې کې دغه سویمه حصه ده په دې کې څوک ما دې پړ کړي دا ټولې پیسې ورته کاله هغه واخیستې په 40 روپۍ دا کرپشن وشو څومره ځایونه چې هغو اخیستي دي په منمجبه کې په مختلفو ځایونو کې اروژونه ایستلي دي چې هغه د دې دا کرپشن تاسو څه ته وایي د یو څه ضرورت نشته ورته په سواد کې په دې منګوره کې داسې کې یو کوڅو کې اکثر منګورې نه تاسو تللی د طاهر آباد طرف ته یو ځای ته بل ځای ته پای کې به کار نه کېږي یعنې دا د خدای تعالی مخلوق نه دی نو زه تاته یم چې موږ دا خبره کوو او دا اوس هم کوم او بیا هم کوو که مرګ مقرر و ما ورته غاړه ایښودې ده او دغه شانتې خپلو ملګرو ته یم چې ملګرو که یو تن کېښو زه ویم د دغه نیکۍ په نشي جوړولی او د پاکستان هغه ترقۍ په تناظر کې د خلکو په سترګو کې شګې اچول غواړي
او د سواد په خلکو باندې یو نوی آفت مسلط کول غواړي. دلته وکیل صاحب په د هغې چې کوم قانوني پهلو په هغې باندې رڼا واچوله. زه به د هغې مونږ چې کوم مطالبه ده چې یاره سینټ چې کوم قرارداد پاس کړلی یا کوم سفارشات یې پاس کړلي یا کمیشنر چې د سوات قومي جرګې سره هغه پریس ریلیز هم زموږ سره پروت دی، د کمیشنر د دفتر نه ریلیز شوی دی. په هغې کې چې کوم لیکل کړلي چې دا سوات ایکسپریس وی چې هر کلم جوړیږي نو دا به یا د سیند په غاړه جوړیږي یا به د سیند په لپاسه د پل په شکل کې جوړیږي. اوسو که د سینټ دی دغه ته موږ وګورو چې یاره دا به د پل په شکل کې جوړیږي نو د دې هغو بیا شاته چې کوم د خلکو ته د ملک ته کومه فایده ده، کومه غیر زرعي ځمکه سیند چې کومه ځمکه خرابه کړله هغو چې هغو په کومه طریقه باندې په کار راوستې ده. نو د هغې یو خو اولنۍ خبره دا ده چې دا به د دنیا یوه عجوبه شي. په چین کې د ټولو نه غټ ایکسپریس وی، د ټولو نه اوږد روډ هغه پل په شکل کې تللی لپاسه. بل هغو د دې دپاره چې کوم بیا سیډونو ته د وټو دغه کړلی چې دا سیند به راټول شي، د دې دپاره د پاکستان 40,000 میګا واټه د بجلۍ ضرورت دی. د سوات سیند د چکدرې نه د چکړۍ پورې د فتح پوره پورې 15,000 میګا واټه بجلی جوړولی شي. دا خبره په ریکارډ ده، دا داسې د اورېدو خبره نه ده، دا د سینټ سټینډینګ کمیټۍ دا ریسرچ کړلی او دې خبرې ته رسېدلي چې د سوات سیند دا قابلیت لري چې سوات سیند 15,000 میګا واټه بجلی جوړه کړي. حکومت بله ورځ مونږ خبرې واورېدې، حکومت خو ورته نه شو ویلی، خو نایب وزیر اعلی به ورته زه ووایم د وزیر اعلی رور محمد دا دغه احمد خان وی چې یاره زمونږ سره دونه وسایل نشته چې مونږه یا د پل په شکل کې بوزو یا مونږه د سیند په غاړه، ځکه د سیلاب خطره کېدی شي او دا تقریبا چې 40 ارب روپۍ په دې باندې مونږ ولګوو نو دا خو په دې سیلاب راشي، د دې به څوک ذمواري. اولنۍ خبره خو د روپو وکړه. داسې خلک ما ته معلوم دی، زه به یې کنفرم هم کړم چې هغه وایي چې دا دې مونږ له په ټیکه راکړي، د سیند په غاړه به ورته دا مونږ جوړو او د څو کالو لیکل زمونږ سره کوي، مونږ هغې ته تیار یو. په دې کې شوي هم دي داسې نور ملکونه چې دی نو هغه په شراکت باندې هم دا کولی شي. ډېر پراجیکټونه په پاکستان کې سی پیک زمونږ مخې ته د ټولو نه غټ مثال دی، د پاکستان او د چین په شریکه باندې یو پراجیکټ دی. چین ته به تیم پایدي، پاکستان ته به تیم پایدي. په دې کې زمونږ سره دي چې دا کوم منصوبه راوړله 18,000 کناله ځمکه دغه نه واله د چکدرې نه د فتح پوره پورې 18,000 کناله ځمکه په دې باندې سلپاسه 8 لکه ونې دا به د سوات نه ختمېږي. چې دا ځمکه دې د خلکو نه والي، خلک به بیا اګرو فارسټري طرف ته ځي، په غرونو کې به ځان له زرعي ځمکې جوړوي، ځنګلونه به ختمېږي، دلته به د سیلاب ریسک نور هم سیوا کېږي. که فرض که حکومتو دا د سیند په غاړه جوړ کړي نو دلته کې به یو خو به دا کار وشي چې زمونږ کوم لږ ډېر په نوم ځنګلات پاتې دي هغه به بچ شي. یو که حکومت ورسره دا کار وکړي چې نور په ځنګلاتو باندې دغه وکړي، ونې ولګوي او دا امپروو کړي، نو ساینس دا وایي، نن سبا هر سړی پوهه دی، ساینس دا وایي چې دلته کې به د سیلاب
خطرې یو فصل کمې څه چې ختمې بشي او پروف شوي دي دا کم ځای کې چې فارست دي کم ځای کې چې غټ ځنګلات دي کم ملکونو کې چې ډېر ګرینري ده هلته کې د سیلاب خطره بالکل نشته که دی فرض کا دا منصوبه یا دغه چې دی د څه نوم یې دی دا ایکسپریس وی دغه اریګیشن ډپارټمنټ د اریګیشن ډپارټمنټ په نقشه یا د سینټ په نقشه باندې جوړوي نو په دې سره خواته چې کومه شړه ځمکه ده هغه شړه ځمکې دپاره به دي خلکو له حکومت په خلکو له قرضې ورکړي په هغې باندې به پکنیک سپاټس جوړ شي نور چې کوم د روزګار موقع دي هغه خلکو ته میلاو شي دلته کې به سیاحت نور هم زیات شي د یو رپورټ مطابق چې په سوات کې دا نمونه امپرومنټ راشي د یو رپورټ مطابق 1 کروڑ خلکو سوات ته د سیل لپاره ملکی او غیر ملکی د راتلو امکانات دي اوس چې دونه خلک راشي دلته کې سیاحت راشي دلته کې خلکو ته روزګار میلاو شي دا د پاکستان د پاره هم د خوشحالۍ خبره ده دا زمونږ د پاره هم د خوشحالۍ خبره ده دا زمونږ د خلکو د پاره هم د خوشحالۍ خبره ده دي که فرض کا په زرعي ځمکو باندې ایکسپریس وی جوړی دې کې یو نقصان دا دی چې سوات موږ ته په خپل نیچرل حالت کې بیا نشي پاتې کېدی